نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. سامعین محترم، درې قیمتي نصیحتونه اغستا سمخ کې وړاندې کوو. حضرت ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغې او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او فرمایل اے د الله رسوله ما ته نصیحت وکړه او مختصر وکړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کس ته درې نصیحتونه وکړل، درې خبرې ورته وکړې. یوه خبره ورته دا وفرمایله چې کله ته په مانځه باندې ودرېږې نو داسې مونځ کوه لکه چې دا ستا د زندګۍ آخري مونځ وي، یعنی خپل مونځ په خشوع او خضوع سره کوه لکه چې سړي آخري مونځ وي او د هغې نه بعد ورته بیا څه چانس نه میلاویږي. دویمه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته دا کوي چې داسې یو خبره هیڅ چرې مه کوه چې سبا ته بیا د هغې نه عذر پیش کوي، یعنی کله چې خبره کوي نو سوچ سمج سره داسې خبرې نه ځان ساته چې سبا د هغې د وجې تخ پیمانی په هغې باندې یا مختورنې نو د هغې نه بیا عذرونه پیش کوي. نو غوره خبره دا ده چې د داسې خبرې نه ځان ساته. او دریم نصیحت ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وکړو چې ته مقتې کا د هغه څه نه چې هغه د خلکو په لاسونو کې دي، یعنی ځان کې استغنا پیدا کا او د خلکو د پیسو د خلکو د مال د هغې نه ځان زه بې حاجته وګڼه. د خلکو لاسونو کې چې کوم څیزونه دي د هغې تمه مه ساته او د هغې نه تمه پرې کړه او تمه ترې قطع کړه.